السلام علیکم کتونکو زه شهاب خان یم دا وختي د اهم خبر نه تاسو خبرو د اسلام آباد های کورټ یو اهمه فیصله کړې ده بانی پی ټی آی عمران خان چې کوم توشخانه کیس ټو باغی کې د غوي ضمانت منزور شوی دی په دې حواله نور تفصیل باخلو د خپل همکار سینیئر صحافي مظفر شاه باچا نه مظفر شاه باچا دا راته وایي کومه فیصله چې نن د اسلام آباد های کورټ کړې ده او د بانی پی ټی آی عمران خان په حق کې کوم چې توشخانه کیس ټو نو څنګه د عمران خان رهایی چې دغه به ممکن شي. جی مننه شهاب خان بالکل نن اسلام آباد های کورټ د خان صاحب د عمران خان صاحب ضمانت منزور کړی دی خو د دینه مخکې هم مونږ لیدلی ده چې په ډیرو کیسونو کې د خان صاحب ضمانت وشي او بیا د غوی رهایی په عمل کې را نشي. مونږ د کم خپل معلومات چې کړی دي نو د نهم مئی چې کوم وا د هغې درې کیسونه په لاهور کې چې کم چلیږي نو د هغې کې د خان صاحب ضمانت خارج شوی دی. دغسې مونږ ذرایع وایي چې یاره د پنډۍ کې چې کوم 28 ستمبر او 5 اکتوبر د دهشتګردۍ مقدمات دي هغه هم د خان صاحب خلاف شته دی. د دې نه علاوه موږ دا هم لیدلی ده او زموږ ذرایع دا وایي چې نهم مئی 14 مقدمې چې کوم دي هغې کې د خان صاحب باقاعده ضمانت شوی دی خو بیا لکه څنګه چې ننني حکم کې دا دی چې تاسو به د 10 لاک روپو مچلکې جمع کوئ نو هغه مچلکې وایي چې په هغه زوړ کیسونو کې کوم چې د دوی ضمانتونه شوي دي نو په هغې کې نه دي جمع شوي. نو ما ته خو داسې ښکاري تر کومې پورې چې زما علم کار کوي یا زما ذرایع سوي نو د خان صاحب رهایی چې ده نو هغه به دې کیس کې نشي کېدی ځکه چې زاړه کیسونه پکې هم شته دی هغه د لاهور کې په هغوی باندې مقدمې دي په پنډۍ کې هم دي د نهم مئی چې کوم دی نو د هغې د حوالې سره اوس هم درې کیسونه چې کوم دي نو هغه په لاهور کې چلیږي او په هغې کې دي تاسو ته یاد وي چې د خان صاحب ضمانتونه چې کوم دي نو هغه خارج شوي دي. نو دغه صورتحال دی ما ته نه ښکاري چې په دې ضمانت باندې به د خان صاحب رهایی ممکنه شي.